الله د مخې نه پردې لر کړې وي ما هر څه په دې خپل سترګو لیدلي دي هغه تا ته نه دی در رسېدلی 3 پیرې دې ځمکې ته چې راتاو شوی ما هر څه لیدلي دي صفایي ته ضرورت نشته دی الله ابراهیم علیه السلام بیبي دې چا وساتله الله تبارک وتعالی ابراهیم علیه السلام ته پته وه چې زما په خپل رب یقین دی موږ ته نشي رانږدې کېدی لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله چې د اور نه ابراهیم علیه السلام خلاصولی شي د ظالم بادشاه نه ابراهیم علیه السلام خلاصولی شي اور په ابراهیم علیه السلام ګلې ګلزار کولی شي زما ستا دا واړه تکلیفونه الله نشي حل کولی ضروري حل کولی شي خو دلته کې لږ یقین پکار دی څه پکار دی یقین پکار دی هر قسمه مشکل در باندې راغی د بچو مشکل ما نه خلک اکثر وظیفې غواړي ټلیفونو کې که نه نو زه 2 وظیفې ډېرې ورکوم یو لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا وظیفه ډېره ورکوم یونس علیه السلام له په الله د مۍ د ګېډې نه نجات ورکړی نو زما ستا مصیبتونه په الله نشي ختمولی هم یو دغه وظیفه کوه او دویمه وظیفه چې ورکوم نو هم لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه کوه ابراهیم علیه السلام سره خپله بیبي د سارا بیبي د تره لوریم ده او د شکل و صورت نه هم ډېره ښایسته وه نکاح یې ورسره کړې وه په لاره باندې تېرېږي په سفر باندې ځي هجرت کوي نو په یو علاقه ورله د هغې علاقې چې کوم بادشاه و هغه ډېر ظالم و خپل نوکران یې په دې لارو کې ودرولي وو چې د چا سره به یې ښایسته ښځه لیده خاوند به یې ولې مړکه او ښځه به یې ته اخېسته دا د هغه کار و د هغې بېعزتي به یې کوله خاوند به یې ولې مړکه ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې په دې علاقه کې داسې بادشاه دی نو هغې نوکرانو ته تپوس یې ته وکړو وایي دا دې څه ده ښځه ده ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل دا مې خور ده خور ده خپلې بیبي ته یې وفرمیل خفه کېږه ما ښځه مې یم خو خور مې یې دا ټول مسلمانان خویندې وروڼه نه دي د آدم علیه السلام اولاد نه دي ټول د آدم علیه السلام اولاد دی که نه نو اسلامي خویندې وروڼه دي دا خپله ښځه اسلامي خور ده اسلامي خپله خور نه ده ښه اسلامي خور ده نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل وی خور مې ده خو دومره ظالم بادشاه و چې هغه وی راولی ماله یې راولی بهرحال ابراهیم علیه السلام مې پرېښودو ځکه د خو ته دا ونه وي چې خاوند یې مه کولی چې خاوند یې مه خو وجې بیا وی خور مې ده بادشاه یې ماله یې راولی سارا بیبي هغه کوټې ته دننه کړه ابراهیم علیه السلام یې بار پرېښود دې ظالم بادشاه اراده وکړه چې د سارا بیبي عزت خراب کړي خو چې څنګه یې لاس کو نو په خپو لاسو باندې شل شو په هلج وه ځمکې ته راتاو شو نو سارا بیبي ته وایي ما ته دې خیرې وکړې بددعا دې راته وکړه هسې دې خراب کړم زه درته څه نه وم د الله دپاره ما ته دعا وکړه چې زه جوړ شم نو مسلمان خو په زړه ډېر نرم وي که نه مسلمان په زړه نرم وي نو سارا بیبي په طرس راغې نو دعا یې وکړه نو بیا جوړ شو چې بیا جوړ شو ویې مړه دا خو هسې چې ته په ما باندې یو چپه غونته کې راله دا خو راباندې هسې چې ته یو چپه راله بیا اراده وکړه چې سارا بیبي عزت ته لاس ور واچوي خو چې بیا اراده وکړه بیا ځمکې ته راتاو شو 3 پیرې داسې اراده وکړه او 3 پیرې شل شو بعض روایتو راځي ځمکې راوکاږو سارا بیبي ته یې وویلو بس الله ته سوال وکړه چې زه جوړ شم زه تا ته هېڅ هم نه وم هغې الله ته سوال وکړو بس دی جوړ شو خو چې دا ته واپس کېده که نه وی تاسو خو چېرته ډېر د لوړې درجې خلک یې په ما باندې خو تر ننه پورې داسې څوک نه دي پېښ شوي خپله لورې و هاجره بیبي وی دا به ستاسو سره دا به ستاسو خدمت کوي ابراهیم علیه السلام ورسره بیا نکاح وکړه هاجرې بیبي سره اسماعیل علیه السلام د هغې د اولاده دی که نه وی دا به ستاسو خدمت کوي ابراهیم علیه السلام له سارا بیبي راله خواله نو سارا بیبي یریده که نه چې کوټې ته ختلې وه که نه نو سارا بیبي ورته وي خو ډېر څه یې که نه خو د خاوند په زړه کې شک یي که نه نو سارا بیبي د خاوند شک ختمه د ابراهیم علیه السلام شک یې ختمه چې یاره ده ته پته ده چې زما ښځې ته دې څه نشي ویلی خو بیا هم خاوند داسې نه چې په زړه کې صحیح چېرته نو سارا بیبي ورته وایي ای خلیله دې ظالم بادشاه ګورې ما ته لاس هم نه دی راوړی ښه
زه الله د ده نه ساتلی یم، د ده لاس ما سره لګېدلی هم نه دی. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل وی سارا صفای ته ضرورت نشته دی، ما په هر څه په خپلو سترګو لیدل، ما نه الله پردې لر کړې وي. الله د مخې له پردې لر کړې وي، ما هر څه په دې خپلو سترګو لیدلی دي، هغه تا ته نه دی در رسېدلی. 3 پیرې دې ځمکې ته چې راتاو شوی ما هر څه لیدلي دي، ما هر څه لیدلي دي، صفای ته ضرورت نشته دی. الله ابراهیم علیه السلام بیبي دې چا وساتله؟ الله تبارک وتعالی. ابراهیم علیه السلام ته پته وه چې زما په خپل رب یقین دی، موږ ته نشي رانږدې کېدی. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. چې د اور نه ابراهیم علیه السلام خلاصولی شي، د ظالم بادشاه نه ابراهیم علیه السلام خلاصولی شي، اور په ابراهیم علیه السلام ګلې ګلزار کولی شي، زما ستا دا واړه واړه تکلیفونه الله نشي حل کولی؟ ضروري حل کولی شي، خو دلته کې لږ یقین پکار دی. څه پکار دی؟ یقین. یقین پکار دی. هر قسمه مشکل در باندې راغی، د بچو مشکل. ما نه خلک اکثر وظیفې غواړي ټلیفونو کې که نه، نو زه 2 وظیفې ډېرې ورکوم. یو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دا وظیفه ډېره ورکوم. یونس علیه السلام له په الله د مۍ د ګېډې نه نجات ورکړی، نو زما ستا مصیبتونه په الله نشي ختمولی. هم یو دغه وظیفه کوه. او 2مه وظیفه چې ورکوم نو هم لا حول ولا قوة الا بالله، دا وظیفه کوه. خو چې یقین دی وي او په سمې طریقې سره وي. بزرګانو بیا د هغې دپاره یو تعداد هم مقرر کړی. بعضې بزرګان وایي څوک وایي 200 پیرې وایه، څوک وایي 1500 پیرې. کو 200 پیرې ویلی شي او کو 1500 پیرې ویلی شي. د ورځې دا وایه، 11 پیرې ته مخکې درود شریف وایه، 11 پیرې په اخر کې درود شریف وایه. او د دې د معنی د ځان سره په ذهن کې کېده چې کو الله نه غوښتي ما ته څوک تکلیف نشي راکولی، او کو الله نه غوښتي ما ته څوک پیدا نشي راکولی. بس زما هر څه چې دي دا زما د رب په اختیار کې دي. دا عقیده په دې زړه کې مضبوطه جوړه کا، ګوره چې الله تبارک وتعالی ستا ټول کارونه کوي او که نه کوي. الله تبارک وتعالی دې زموږ مضبوطه عقیده جوړه کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي الله تبارک وتعالی 100 حصې د رحم پیدا کړي، 100 حصې. بیا یو حصه رحمې د دنیا ته راولېږو د مخلوق دپاره، او یو کم 100 حصې رحم الله د ځان دپاره کېښودو. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی فرمایي وایي زما رحم زما په غضب باندې مخکې دی، زما رحم زما په غضب باندې مخکې دی. دا نن دنیا کې چې دا مور مهربانه ده په بچي باندې، دا پلار مهربانه دی په بچي باندې، دا ښځه او خاوند په یو بل باندې مهربانه دي، دا یو حصه رحم دی، یو حصه رحم. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام په سفر باندې تو صحابه کرام ورسره داسې یو ځنګل خواته ورسېدو، نو یو صحابي هغه تقاضې ته لاړ، دی ځنګل ته تقاضې ته لاړو. چې واپسۍ کې راته داسې د صادر دا پولیس کې غوټه کړې ده، په دې کې ورسره سدي. چې راغی نبی علیه السلام ته پوښتنه وکړه هلکه په دې صادر په دې پولیس کې دا څه تړلي دي، دا در سره څه دي؟ وی د الله پاک پیغمبر او زه خو تقاضې له دې ځنګل ته تللی وم، خو هلته د مرغۍ جاله وه، نو په هغې کې د مرغۍ بچي و، بس هغه مې ترې راونیولو، د مرغۍ بچي و هغه مې راونیولو، نو په دې صادر کې مې له ځان سره وتړل. خو بیا چې ما د بچي ونیول نو هغه مرغۍ په ما باندې راتله او داسې د بچو باندې د پاسه وزرې والي، بس په هغې مې هم صادر راواچو، هغه مې ورسره ونیوله. مرغۍ دا بچي چې ونیسي که نه، دا مرغۍ په سړي داسې تاویږي، نه ځي د خپلو بچو نه، د خپلو بچو نه ځي. وی د الله پاک پیغمبر چې په هغې مې هم صادر واچو، هغه مې ورسره ونیوه. د صادر په پولیس کې را سره هغه مرغۍ ده او د هغې هغه بچي دي را سره. نبی علیه السلام ورته وفرمیل ای زما صحابي دا مرغۍ دا بچي او دا مرغۍ چې د کوم ځای نه راوستې هغې ځای ته واپس بوزه، د مرغۍ دا بچي په خپله جاله کې واپس کړي، دلته واپس وسه. هغه صحابي روان شو، هغه مرغۍ او هغه بچي هغې جالې له واپس وړو. ګوره د مرغۍ ته پته وه چې کو دا انسان ما ونیسي ما علالۍ، خو بچي ورله ده نیولي وو،
هغې د خپل مرګ پروا نه کوله خپلو بچو له راتله دومره په خپلو بچو مهربانه وه ته د مرغۍ نه بچي راونیسه که نه هغه بیا ستا نه یېرېږي ورنه مرغۍ چې د انسان په کش باندې پوه شي الوځي که نه الوځي الوځي خو چې کله تا د هغې بچي ونیول هغه بیا ستا نه یېره نه کوي بس ستا په دې اوږه باندې کښېني د خپلو بچو له راځي هغه بیا خپل مرګ هېر کړي دومره په دې بچو باندې مهرباني چې هغې نه خپل مرګ بیا هېري چې یاره دا انسان کو ما ونیسي دی خو ما حلالوي خو د بچو هغه رحم په هغې دومره غالب راشي چې د هغې نه خپل مرګ هېر شي نو چې صحابي دا مرغۍ او دا بچي خپلې جالې له واپس وړو نو نبي علیه صلات وسلام صحابه کرامو ته وفرمایلو ای زما صحابو دا مرغۍ په دې خپلو بچو څومره مهربانه ده څومره خفه ده پې څومره رحم کوونکې ده وی الله تبارک وتعالی د دې مرغۍ نه چې دا په دې خپلو بچو سره مهربانه ده زیات مهربانه دی په خپلو بندګانو الله تبارک وتعالی د دې نه زیات رحم کوونکی دی په خپلو بندګانو باندې ډېر زیات رحم کوونکی دی یو ځل نبی علیه صلات وسلام یو زنانه ولیدله چې اور یې بل کړی اور بچی دی ورسره په غېږ کې نو د اور دا لمبي چې د دې طرف ته راشي نو دا داسې د اور ته شا وګرځي دا بچی ته اخوا کړي چې دا لمبي زما د بچي له رانشي نو خپله شا ورته مخامخ کړي خو دا بچی ته نه سیټ ته کړي نبی علیه صلات وسلام ورته ډېر په تعجب باندې کتل چېرې دې زنانه ته وګوره دې لمبو ته ځان مخکې کوي او بچی ته سیټ ته کوي دا زنانه پوه شوه نو دا راله نبی علیه صلات وسلام لره وی د الله پاکه پیغمبره تا دا خبره کړې ده چې الله تبارک وتعالی په خپلو بندګانو باندې د مور نه زیات رحم کوونکی دی دا خبره تا کړې ده نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل او دا ما ویلي دي چې الله تبارک وتعالی په خپلو بندګانو باندې د مور نه زیات مهربانه دی مور چې په بچو سره مهربانه وي د دې نه زیات مهربانه دی وی ښه د الله پاکه پیغمبره چې تا دا خبره کړې ده که نه نو زه خو دا نه غواړم چې دا خپل بچی دې اور ته ورته وکړم زه خو دا نشم برداشت کولی نو د الله د خپل بندګان بیا څنګه اور ته ولي ډېر عجیبه سوال یې وکړو ښه ډېر زورور سوال دی که نه تا ویلي دي چې الله تبارک وتعالی په خپلو بندګانو باندې د مور نه زیات مهربانه دی مور په خپلو بچو دومره مهربانه نه ده څومره چې رب په خپلو بندګانو سره مهربانه دی نو د الله پاکه پیغمبره دا زما بچی دی او زه یې مور یم زه خو چېرته دا نه غواړم چې دا بچی اور ته وولم نو بیا الله د خپل بندګانو ورته څنګه ولي دا خبره چې نبی علیه صلات وسلام واورېده نو په سترګو کې اوښکې رالی مبارکو سترګو کې اوښکې رالی وی او الله تبارک وتعالی چېرې هم خپل بندګان ورته نه ولي خو هغه بندګان ورته ولي څوک چې د الله مقابلې ته ودرېږي څوک چې د الله مقابلې ته ودرېږي د الله خلاف ودرېږي د الله جنګ ته ودرېږي د الله جنګ ته چې ودرېږي الله هغه بندګان بیا ورته ولي او تاسو به لیدلي داسې ډېر پلاران شته دی چې بچي جنګ ته مخالفت ته ودرېږي نو هغه پلار راولګي که نه هغه بچی مړ کړي ډېر به داسې واقعیت تاسو اورېدلي ډېر بچي داسې چې د پلار بېعزتي وکړي د پلار دشمنۍ ته ولاړ وي د پلار مقابلې ته ولاړ وي پلار ته د سر پلار نه و چې دا پلار وي زه ځان له پلار یې مړه دی پکې چا راوستی دی نو ډېر پلاران رالګېدلي داسې بچي بیا مړه کړي هم دي چې پلار ته پلار نه وي نو چې رب ته رب نه وي خالق ته خالق نه وي د هغه مقابلې ته ودرېږي د هغه خلاف ته ودرېږي د هغه دشمنۍ ته ودرېږي الله تبارک وتعالی بیا هغه بندګان ورته ولي ورنه الله چېرې خپل بندګان ورته نه ولي د الله تبارک وتعالی په آسماني کتابونو کې د ټول نه لوړ مقام او لوړه مرتبه چې دا د قرآن پاک ته ځکه د دې قرآن پاک د وجې نه مخکې چې څومره آسماني کتابونه دي هغه ټول منسوخ شوي دي د قرآن پاک په موجودګیرۍ کې څوک نه په تورات عمل کولی شي نه په انجیل عمل کولی شي نه په زبور باندې عمل کولی شي او نه مخکې چې نور څومره صحیفې په پیغمبرانو باندې نازل شوي په هغې باندې عمل کولی شي د دې قرآن مجید د وجې نه الله تبارک وتعالی مخکې ټول آسماني کتابونه منسوخ کړي دي دویم دا
چې مخکې څومره آسماني کتابونه نازل شوي دي هغه الله تبارک وتعالی پیغمبرانو ته په یو ځای باندې ورکړي دي. لکه تورات موسی علیه السلام ته په کوه طور کې په یو ځای باندې په صحیفو باندې میلاو شو، په تختو باندې. تورات موسی علیه السلام ته په کوه طور کې په یو ځای باندې په تختو باندې میلاو شو، ورکړی شو ورته. دغه شانت انجیل، زبور، څومره آسماني کتابونه چې دي الله تبارک وتعالی په یو ځای باندې پیغمبر ته ورکړي دي. د قرآن مجید نزول هم جدا غونته کې شوی دی. یو ځل نبی علیه السلام د جبریل امین نه تپوس وکړو، وی جبریله ته چې ما ته د قرآن دا وحی راوړي دا ته څنګه راوړي؟ جبریل علیه السلام ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبره چې کله مال الله تبارک وتعالی یو آیت راکړي یا یو سورت راکړي د هغې نه مخکې په اسمان کې زلزله شروع شي او داسې زلزله وي چې ډېره سخته زلزله وي او د هغې زلزلې د وجې نه په اسمان کې چې څومره فرشتې په هغې ټولو بېهوشي راشي، فرشتې ټولې بېهوشه شي. وی د ټولو نه اول زه هغه فرشته یم چې سر روچت کم د الله په دربار کې، او الله تبارک وتعالی چې ما ته څه راکوي هغه راته راکوي، کو صورت وي او کو آیت وي. وی د الله پاکه پیغمبره چې زه بیا د وحي اسمان د اسمان نه ځمکې ته راوړم، زه یوازې نه راځم، زه چې د اسمان نه راځم زما سره 80,000 فرشتې ښکته راکوزیږي او بیا په هغې 80,000 فرشتو کې د هرې فرشتې سره 80,000 فرشتې نورې ملګري. زه چې د قرآن یو آیت راوړم نو دومره په لوی مجلس او په لویه ګڼه د فرشتو کې تا ته راوړم. حدیث مبارک کې راځي، عایشه بیبي فرمایي وایي چې کله په نبی علیه السلام باندې به وحی نازلېده، سخت د یخنۍ موسم به انتهایی یخ به و، خو د نبی علیه السلام په تندي مبارک په خولې شروع شو او داسې خوله به د نبی علیه السلام په تندي راله چې دا خوله به ترې څڅېدله، دومره د وحي زور و زور. د نبی علیه السلام یو صحابي دی زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه، هغه وایي د نبی علیه السلام سره په خوا کې ناست وم، وایي د نبی علیه السلام دا زنګون مبارک زما په پتون باندې پروت، لکه څنګه چې دوه ملګري یو ځای ناست دي. وی په نبی علیه السلام باندې د وحی اثر شروع شو، وی د نبی علیه السلام د زنګون مبارک زما د پتون ته دومره زور ورکو، دومره زور، وی قسم په الله ما چې زما د پتون زره شو، مات شو، دومره د وحی زور و زور د نبی علیه السلام. احادیث مبارکو کې راځي وی نبی علیه السلام به چې په کومه وخه باندې سور و او په نبی علیه السلام به وحی شروع شو، هغه وخه به نه شوه ودرېدې، هغه به فوراً کېناستله، بیا به د نبی علیه السلام هغه وزن نشو برداشت کولی، دومره زور و د وحی. نو الله تبارک وتعالی مونږ ته داسې یو قرآن راکړی، یو داسې کلام راکړی، یو داسې کتاب راکړی دی چې په هغې سره الله تبارک وتعالی تمام آسماني کتابونه منسوخ کړي دي. دا د قرآن یو عظیم شان دی، یو لوی شان دی، او دغه کتاب الله تبارک وتعالی د امت ته ورکړی دی. نو د قرآن فخر دا زمونږ فخر دی، دا زمونږ کتاب دی که نه. او بیا حدیث مبارک کې راځي لازمکه او اسمانونه الله تبارک وتعالی نه دی پیدا کړي. الله تبارک وتعالی د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت په خپل باندې وکړو. نو چې کله فرشتو د قرآن دا سورتونه واوریدل نو فرشتو وی خوش خبری دی وی هغه انسان لره چې په چا به دا قرآن نازلیږي، مبارکی دی وی هغه انسان لره
چې په چا باندې به دا قرآن نازلیږي او مبارکي دی وي هغې سینو لره په کومو سینو کې چې به دا قرآن محفوظ کیږي او یادیږي او مبارکي دی وي هغې ژبو لره چې په کومو ژبو باندې به د دې قرآن تلاوت کیږي نو ځمکه نه و پیدا اسمان نه و پیدا لا مونږ نه و پیدا چې فرشتو مونږ ته مبارکي راکړې ده چې هغې ژبو لره او هغې شونډو لري مبارکي وي په کومو ژبو او په کومو شونډو باندې چې به د قرآن تلاوت کیږي داسې لوی شان والا کتاب الله تبارک وتعالی مونږ ته را نصیب کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان چې د قرآن تلاوت کوي او د قرآن د تلاوت د وجنه د په نورو اعمالو کې شرکت نشي کولی الله تبارک وتعالی د هغې نورو اعمالو ثواب دته په مفتو کې ورکوي الله یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر منځ کو داسې راوګرځېدو صحابه کرام ناست نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی پتا سو کې داسې څوک شته چې بیګای په یو وګي ګیډه باندې ډوډۍ خوړولې وي پتا سو کې داسې یو تن شته نه چې بیګای یو وګه ګیډه مړه کړې وي چاته خوراک ورکړې وي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او د الله پاک پیغمبره ما بیګا یو وګه سړی موړ کړی دی یو وګه ګیډه می مړه کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل وی پتا سو کې داسې یو کشت دی چې بیګای د یو مسلمان بیمار فرسی کړی وي دا غي تپوس کړی وي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی او د الله پاک پیغمبره ما بیګا د یو مریض پختنه کړي تپوس مې ورله کړی دی د یو مسلمان تپوس له ورغلی ما بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی پتا سو کې داسې یو انسان شته چې بیګای د یو مسلمان جنازه کړی وي د یو مسلمان په جنازه کې شریک شوی وي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی فرمایلی او د الله پاک پیغمبر بیګا ما د یو مسلمان جنازه هم کړی ده بیا ابو بکر رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاک پیغمبر چې بیګا می دا ټول کارونه وکړل کنه په یو وګه ګیډه باندې می ډوډۍ وخوړله بیا د یو مریض تپوس لورلم بیا می د یو مسلمان په جنازه کې شرکت وکړو د الله پاک پیغمبر چې دا ټول کارونه مې وکړل او کور ته رالم نو ټایم ډېر ناوخته و د شپې نو ما وی که اوس وده کېږي نو تهجد خو پرېږده و د ساره مونځ به درنم قضا شي هغې له به هم پانسي ځکه اوس ټایم ناوخته دی نو د الله پاک پیغمبر اوده نه شوم د دې یارې د وجې نه چې تهجد رانه پاتې کېږي او مونځ رانه پاتې کېږي نو ما وی چې تر څو به د شپې ناست یم خو راشه د قرآن تلاوت شروع کړه نو د الله پاک پیغمبر چې بیګا کم حصہ د شپې بیا پاتې وکنه پای کې مې د قرآن تلاوت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ابو بکر دا خبره ده دا ځکه بیګا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام زما خواله سل پیری راغی او ما ته وی چې په ابو بکر باندې زما سلام وایا سل زل زما خواله راغی او ما ته وی چې په ابو بکر باندې زما سلام وایا او بیا راغی ما ته ویل چې د الله پاک پیغمبره بیګا مې د ابو بکر په شونډو باندې سل پیری خپلې شونډې لګولې دي الله نو چې په کومو شونډو باندې د قرآن تلاوت کیږي هغه جبرئیل علیه السلام ښکلی هغه شونډې جبرئیل علیه السلام ښکلی دومره د قرآن فضیلت دی دومره د قرآن ثواب دی لکه حدیث مبارک کې راځي میدان محشر به وي او د قیامت ورځ به وي یو انسان به راوستلی شي د هغه اعمال به تللی کېږي خو چې د هغه عملنامه کولو شي که نه نو د هغه په عملنامه کې به اړو چرته نیکي وي نه د عملنامه به د ګناهونو ډکوي د ګناهونو ډکوي تش ګناه دی وایي دی چې د خپل عملنامه ویني دی به ویریږي چې
چې دا ما څومره ګناهونه ته ځان سره راوړي زما خو یوه نیکي هم نشته دی وبه یېرېږي فرشتې به وغواړي چې دی جهنم ته ورته وکړي الله تبارک وتعالی وفرمایي ای فرشتو ولې ته دا عملنامه کې نیکۍ نشته ګناهونه پکې ډېر دي او الله د ګناهونو دفترونه یې ډک دي پیټې دي د ګناهونو الله چېرته نیکۍ ډوک کړې نه ده الله تبارک وتعالی فرمایي ای فرشتو کو هر څومره ګناه ده خو زه یې بخم معاف کوم هر څومره ګناه یې چې کړې ده زه یې معاف کوم زه یې جنت ته داخلوم الله دې ته د الله فضل ویلی شي څه شی یو د الله فضل دی یو د الله حساب دی الله دې موږ د خپل حساب نه وساتي چې خپل حساب یې در سره شروع کو بیا د ذرې ذرې حساب دی ذرې ذرې حساب دی الله دې موږ د حساب نه وساتي ایو د الله فضل دی چې کله د الله فضل راغی که نه بیا د ګناهونو دفترونه چې دي نو دا معاف دي الله تبارک وتعالی وفرمایي زه یې معاف کوم ای فرشتو کو هر څومره ګناه دی زه جنت ته داخلوم زه جنت ته تو ای ګناهګار انسانه ته ما معاف کړي دا ګناهونه مې درته معاف کړو جنت ته ځه الله دی چې د جنت ته روان شي که نه او د خپلو ګناهونو ته ګوري نو ځان به ورته ملامته ښکاره شي کله ناکله یو انسان بل انسان له دومره مینه ورکړي چې سړی ملامته غومته شي دومره مینه ورله ورکړي دومره محبت ورله ورکړي دومره عزت ورله ورکړي چې سړي ته ځان ملامته ښکاري چې یاره زه دومره مینې او محبت او د عزت لایق خو نه یم څومره چې دا سړی ماته راکړي الله تبارک وتعالی به دې انسان له دومره مینه محبت ورکړي چې زه دا ټول ګناهونه مې درته معاف کړه جنت ته ځه حدیث مبارک کې راځي چې دی کله د جنت ته روان شي نو ځان به ورته ملامته ښکاري نو دی به راوګرځي الله اجازت شته زه تپوس وکړم اجازت ما ته شته زه یو تپوس وکړم د الله تبارک وتعالی د دربار نه به ورته اجازت میلاو شي او تپوس کولی شي بنده وایه څه دي الله ما ته خو زما ورځې هم معلومې دي ما ته خو زما شپې هم معلومې دي ما چېرته په خپل ژوند کې په شپه ورځ کې نیکي کړې نه ده الله زما خو ټول ژوند په ګناهونو کې تیر شوی دی ته نن څنګه ما معاف کوې او ما جنت ته لیږي دا کومه خبره ده چې په هغې خبره باندې ته زما مغفرت کوې او ما ته وایي زه جنت ته الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده یو ځل شپه وه او ته د خپلې کلي په کوڅه کې روان وې ستا کلی کم محله کم علاقه چې ده توره تیاره وه شپه وه او ته د کلي په کوڅه کې روان وې تا په یو تیږه باندې ټکره وخوړله په لاره کې تیاره وه او په یو تیږه دې څه وخوړه ټکره وخوړله نو چې تا ټکره وخوړله نو ته راوګرځېدې او هغه تیږه دې روچته کړه او دومره تکلیف دې وکړو چې هغه دې واغسته او سیټ ته دې له لارې نه ورتاوه کړه نو دغه ټایم کې چې تا دا تیږه ورتاوله ستا په دې زړه کې څه توره تیاره وه شپه وه دغه تیږه چې تا د لارې نه روچته کړه دغه ګټه چې تا د لارې نه روچته کړه او سیټ ته دې ورتاوله بنده ستا په زړه کې څه دی به ووایي الله په زړه کې مې هېڅ نه و توره تیاره وه هېڅ چا نه لیدم خوشی ځای و خو په زړه کې مې دا خبره وه چې زموږ په دې کلي کې خو بوډاګان هم دي زمونږ په دې کلي کې خو بیماران هم دي ماشومان هم دي زنانه هم دي نو د شپې چې په دې لاره تېرېږي په دې تیږه به ټکره ووایي نو نقصان به ورته ورسي نو ما هغه ګټه راواغسته سیټ ته مې ورته وکړه چې د الله بندګانو ته پې تکلیف نه رسي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده تا د شپې په توره تیاره کې زما د بندګانو دومره غم کو دومره پې خفه کېدې نن زه د قیامت په تور تمونو کې په تا خفه شوم او ستا مغفرت مې وکړو صرف د لارې نه په ګټه لرکولو باندې چې په زړه کې او په نیت کې دا و چې په دې باندې د الله یو بل بنده ته تکلیف ونه رسي بل مسلمان ته پې تکلیف ونه رسي صرف په زړه کې دا خبره وه په دغه یوه خبره باندې د هغه څه نصیب شوه مغفرت نصیب شو الله یو خو دا دی چې ګوره اعمالو کې اخلاص شرط دی څه شرط دی اخلاص شرط دی شرط د احد د غرم نه سره سپین دي خرج کړو خو چې اخلاص پکې نه او د الله په دربار کې مقبول نه دي قبول شوی د الله په دربار کې یوه کجوره دې ورکړه خو چې اخلاص پکې او د الله په دربار کې دا څه ده قبول ده اخلاص شرط دی
دې په توره تیاره کې شپه وسوک خوونه او دا ګټه د لرکوله دا تیږې لرکوله خو په زړه کې اخلاص موجود و که نه نو په اعمالو کې لازمي څه شی دی اخلاص دی اخلاص دویم دا چې د الله په بندګانو باندې کم انسان خفه شو الله په هغه څومره خفه کېږي څومره رحم پې کوي څومره مهربانه دی پې الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي مونږ چېرته د یو مسلمان خیر لټولی دی مونږ خو چې ګورو چېره دی به څنګه په تکلیف کې کېږي دی به څنګه په مصیبت کې کېږي دته به تکلیف څنګه رسي دته به مصیبت څنګه رسي یاد اوساته ټوله ورځ منځونه کوي د شپې په تهجدو باندې ولاړي تلاوتونه کوي حجونه کوي عمرې کوي خو که دا زړه دې صفا نه و په دې زړه کې د بل مسلمان تخیرې و دلته بغض و دلته کینه وه چې دا پلانکې به زه څنګه خرابومه دا ټول اعمال دې بېکاره دي ګورئ دا د الله په دربار کې قبول نه دي الله په خپلو بندګانو دومره خفه کېږي الله نو موږ ځان ته مسلمانان وایو د اسلام نوم یادونکي یو ځان ته د نبی علیه صلات وسلام امتیان وایو او خپل عمل ته وګورو نو ګاونډي رانه څومره په تکلیف کې دی بل مسلمان رانه څومره په تکلیف کې دی مونږ د هغې پیغمبر نوم اغستونکي الله علي رضی الله تعالی فرمایي مسند احمد کې دا روایت موجود دی وایي د فتح مکې په موقع باندې چې کله مونږ مکې مکرمې ته داخلېدلو اول رانه نبی علیه صلات وسلام روانه د ټول لومبی نبی علیه صلات وسلام خو مونږ چې مکې مکرمې ته داخلېدو نو په لاره کې یوه سپی واو خپل بچي پې لګیا و هغې نه پی رودل د سپی خپلو بچو له پی ورکول وی څنګه چې موږ هغې ځای ته ورسېدو نبی علیه صلات وسلام په ځای ودرېدو او اواز یې وکړو خبردار کافره ګورې مخکې رانه شئ ودرېږئ په لاره کې یوه سپی ده چې بچو ته پی ورکوي ګورې ودرېږئ په ځای باندې الله او نبی علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایي لار بدل کړئ ځکه تاسو په اسونو باندې را روان یئ نو دا سپی چې اسونه ویني وبه یېرېږي نو بچو ته به پی ورکول بند کړي لاړه به شي د بچو نه لاره بدل کړئ لاره په بلې لار ته ځئ په دې لاره مه راځئ او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام دوه صحابه کرام دغې سپی ته ودرول وی تر هغې پورې تاسو دې ته ودرېږئ چوکیداري کوئ تر څو چې دې خپلو بچو ته پی نه دي پوره کړي چې ګوره یو ملګری په دې لار باندې را نشي تاسو ودرېږئ صحابه کرام ته به بل لار اړوئ موږ د هغې پیغمبر نوم اغستونکي یو چې هغه په ځناورو باندې دومره مهربانه په ځناورو باندې الله مونږه تاسو به لیدلي په سړکونو کې که نه په ګاډي باندې یو تن سپی وي اکثر داسې ظالمان مې پې لیدلي دي چې هغه قصدن پې دا سپی وي په ګاډو باندې داسې ظالمان مې لیدلي دي نو چې په ګاډي باندې ووي نو په سړک کې مړ پروتي او نور ګاډي پې د پاسه ځیا راځي دومره هم څوک نه چې هغه د خپې نه ونیسي سیټ ته یې راوکاږي تاسو به لیدلي که نه سپي چې په سړک کې مړ پراته وي څوک یې سیټ ته کوي ګاډي پې د پاسه خیجې ځیا راځي دومره په چا کې رحم نشته چې د خپې نه ونیسي او سیټ ته یې راوکاږي چې دا خو زیروح څیز دی دا خو سا واله څیز دی الله نو نبی علیه صلات وسلام په ځناورو باندې دومره ترس کړی دی یو روایت کې راځي نبی علیه صلات وسلام سره یوه زنانه وه په قافله کې په اوښه باندې ناسته وه هغې اوښې ته خیرې وکړې خیرې نبی علیه صلات وسلام وفرمایلي دا زنانه به زموږ سره په دې قافله کې نه ځي دا به نه ځي دې اوښې ته خیرې وکړې دا لعنتي ښځه ده دا به زموږ سره په دې قافله کې نه ځي دومره نبی علیه السلام په هغې زناور باندې خفه شو چې دې اوښې ته خیرې وکړې دا به په دې قافله کې نه ځي دا د نبی علیه السلام تعلیمات دي موږ ته چې د زناورو سره دومره رحم کوئ په زناورو باندې دومره ترس کوئ مونږ د یو بل وینو ته تږي ناست د یو بل مصیبت دا به وایو چې یاره زه به څنګه د پلانکي ته مصیبت رسوم څومره غم به رسوم او چې کله خبر شوم چې په پلانکي باندې تکلیف راغلی په زړه کې بیا څومره خوشحالېږي
څومره خوشحالېږي. او بیا هم دا وده څه شي کوو، د مسلمانۍ کوو، تسبیح اړو، جومات ته راځو، مونځونه کوو. نو به هر حال د الله په مخلوق باندې څه کول پکار دی؟ رحم کول پکار دی، کو هغه انسان دی او کو هغه ځناور دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی 100 حصے د رحم پیدا کړي، 100 حصے. بیا یو حصہ رحمي د دنیا تراولګو د مخلوق تپاره، او یو کم 100 حصے رحم الله د ځان د پاره کې خود. د دیو جن حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی فرمایي وای زما رحم زما په غضب باندې مخ کې دی، زما رحم زما په غضب باندې مخ کې دی. دا نن دنیا کې چې دا مور مهربان ده په بچی باندې، دا پلار مهربان دی په بچی باندې، دا ښځه او خاوند په یو بل باندې مهربان دي، دا یو حصہ رحم دی، یو حصہ رحم. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سفر باندې تو صحابه کرام ورسره داسې یو ځنګل خواته ورسېدو. نو یو صحابي هغه تقاضې ته لاړ، دی ځنګل ته تقاضې ته لاړو چې واپسې کې راته داسې د صادر د پولیس کې غوټه کړې د پدې کې ورسره سدي. چې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوښتنه وکړه لکه په دې صادر په دې پولیس کې دا څه تړلې دي، دا در سره څه دي؟ وی د الله پاک پیغمبر او زه خو تقاضې له دې ځنګل ته تللی وم، خو هلته د مرغۍ جاله وه، نو په هغې کې د مرغۍ بچي و، بس هغه مې ترې راونیولو، د مرغۍ بچي و هغه مې راونیولو، نو په دې څادر کې مې له ځان سره وتړل. خو بیا چې ما د بچي ونیول نو هغه مرغۍ په ما باندې راتله او داسې د بچو باندې د پاسه وزرې والي، بس په هغې مې هم څادر راواچو، هغه مې ورسره ونیوله. مرغۍ دا بچي چې ونیسي که نه دا مرغۍ په سړي داسې تاویږي نه ځي د خپلو بچو نه، د خپلو بچو نه ځي. وی د الله پاک پیغمبر چې په هغې مې هم څادر واچو، هغه مې ورسره ونیوه، د څادر په پلیس کې را سره هغه مرغۍ ده او د هغې هغه بچي دي را سره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ای زما صحابي دا مرغۍ دا بچي او دا مرغۍ چې د کم ځای نه راوستې هغې ځای ته واپس بوځه، دې مرغۍ دا بچي په خپله جاله کې واپس کړه، هلته واپس اوسه. هغه صحابي روان شو، هغه مرغۍ او هغه بچي هغې جالې له واپس وړو. ګوره دې مرغۍ ته پته وه چې کو دا انسان ما ونیسي ما علالۍ، خو بچي ورله ده نیولي وو، هغې د خپل مرګ پروا نه کوله، خپلو بچو له راتله، دومره په خپلو بچو مهربانه وه. ته د مرغۍ نه بچي راونیسه که نه، هغه بیا ستا نه هېرېږي. ورنه مرغۍ چې د انسان په کش باندې پوه شي الوځي که نه الوځي، خو چې کله تا د هغې بچي ونیول هغه بیا ستا نه یره نه کوي، بس ستا به د اوږه باندې کښېني د خپلو بچو له راځي، هغه بیا خپل مرګ هېر کړي. دومره په دې بچو باندې مهرباني چې هغې نه خپل مرګ بیا هېري چې یاره دا انسان کو ما ونیسي دی خو ما علالۍ، خو د بچو هغه رحم په هغې دومره غالب راشي چې د هغې نه خپل مرګ هېر شي. نو چې صحابي دا مرغۍ او دا بچي خپلې جالې له واپس وړو نو نبي علیه الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل ای زما صحابو دا مرغۍ په دې خپلو بچو څومره مهربانه ده، څومره خفه ده پې، څومره رحم کوونکې ده. وی الله تبارک وتعالی د دې مرغۍ نه چې دا په دې خپلو بچو سره مهربانه ده زیات مهربانه دی په خپلو بندګانو. الله تبارک وتعالی د دې نه زیات رحم کوونکی دی په خپلو بندګانو باندې، ډېر زیات رحم کوونکی دی. یو ځل نبي علیه الصلوۃ والسلام یو زنانه ولیدله چې اور یې بل کړی، اور بچی دی ورسره په غېږ کې، نو د اور دا لمبي چې د دې طرف ته راشي نو دا داسې د اور ته شا وګرځي، دا بچی ته اخوا کړي چې دا لمبي زما د بچي له رانشي، نو خپله شا ورته مخامخ کړي خو دا بچی ته نه سیټ ته کړي. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته ډېر په تعجب باندې کتل چې یاره دې زنانه ته وګوره دې لمبو ته ځان مخکې کوي او بچی ته سیټ ته کوي. دا زنانه پوه شوه نو دا راله نبي علیه الصلوۃ والسلام لره وی د الله پاکه پیغمبره تا دا خبره کړې ده چې الله تبارک وتعالی په خپلو بندګانو باندې د مور نه زیات رحم کوونکی دی، دا خبره تا کړې ده. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل او دا ما ویلي دي چې الله تبارک وتعالی په خپلو بندګانو باندې د مور نه زیات مهربانه دی، مور چې په بچو سره مهربانه دی د دې نه زیات مهربانه دی.
وی ښه د الله پاکه پیغمبره چې تا دا خبره کړې ده که نه نو زه خو دا نه غواړم چې دا خپل بچی دې ورته ورتاو کړم زه خو دا نشم برداشت کولی نو د الله د خپل بندګان بیا څنګه ورته ولي ډېر عجیبه سوال یې وکړو ښه ډېر زورور سوال دی که نه تا ویلي دي چې الله تبارک وتعالی په خپلو بندګانو باندې د مور نه زیات مهربانه دی مور په خپلو بچو دومره مهربانه نه ده څومره چې رب په خپلو بندګانو سره مهربانه دی نو د الله پاکه پیغمبره دا زما بچی دی او زه یې مور یم زه خو چېرته دا نه غواړم چې دا بچی ورته وولم نو بیا الله د خپل بندګانو ورته څنګه ولي دا خبره چې نبی علیه صلات وسلام واورېده نو په سترګو کې اوښکې راغلې مبارک سترګو کې اوښکې راغلې وی او الله تبارک وتعالی چرې هم خپل بندګان ورته نه ولي خو هغه بندګان ورته ولي څوک چې د الله مقابلې ته ودرېږي څوک چې د الله مقابلې ته ودرېږي د الله خلاف ودرېږي د الله جنگ ته ودرېږي د الله جنگ ته چې ودرېږي الله هغه بندګان بیا ورته ولي او تاسو به لیدلي داسې ډېر پلاران شته دی چې بچی جنگ ته مخالفت ته ودرېږي نو هغه پلار راولګي که نه نو هغه بچی مړ کړي ډېر به داسې واقعیت تاسو اورېدلي ډېر بچي داسې چې د پلار بېعزتي وکړي د پلار دشمنۍ ته ولاړ وي د پلار مقابلې ته ولاړ وي پلار ته د سر پلار نه و چې دا پلار وي زه ځان له پلار یې مړه دی پکې چا راوستی دی نو ډېر پلاران رالګېدلي داسې بچي بیا مړه کړي هم دي چې پلار ته پلار نه وي نو چې رب ته رب نه وي خالق ته خالق نه وي داغه مقابلې ته ودرېږي داغه خلاف ته ودرېږي داغه دشمنۍ ته ودرېږي الله تبارک وتعالی بیا هغه بندګان ورته ولي ورنه الله چرې خپل بندګان ورته نه ولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی څلور څیزونه داسې دي چې دا چاته ورکړی شو که نه نو دته د دین او د دنیا ټولې ښېګړې ورکړی شي صرف څلور څیزونه دي دا چې چاته میلو شو د دین او د دنیا ټولې ښېګړې دته میلو شي په هغې کې یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی هغه ژبه چې کومه د الله په ذکر باندې مشغوله وي هغه ژبه چې په هغې باندې د الله ذکر کېږي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای شکر گزار زړه داسې زړه دی چې هر ټیم د الله شکر وباسي او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای داسې بدن چې هغه مشقت تکلیف برداشت کوونکی دی لږ لږ تکلیف سره چغې نه وي تکلیف برداشت کوي او څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای نیک عمله بیبي چې هغه د خاون په مال کې او دا ښځه په خپل ځان کې خیانت نه کوي کو خاون موجود وي کو موجود نه وي دا خپل ځان د خاون امانت ګڼي نو نبی علیہ السلام فرمایي دا څلور څیزونه چې چاته میلو شو که نه دته د دنیا او د آخرت د دین او د دنیا ټولې ښېګړې میلو شي په هغې کې یو نبی علیہ السلام څه شی ذکر کړی داسې ژبه چې د الله په ذکر سره مشغوله وي د الله په ذکر سره مشغوله وي نو بهترین څیز بهترین ژبه هغه ده چې په هغې باندې د الله ذکر کېږي خبره ځکه کوم په دې موضوع باندې لږې خبرې ځکه کوم چې زمونږ په معاشره کې د الله ذکر ډېر لږ پاتې شوی دی د الله یاد ډېر کم پاتې شوی دی هر انسان د ځان ته سوچ وکړي زه سحر را پاسېدلی ومه ماښام شو شپه شوله کټ ته وختم اوده کېږمه دې د ځان سره حساب وکړي د سحر نه واله تر دې شپې پورې ما په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کړی دی په دې مې کنځلې څومره کړي دي په دې مې غیبت څومره کړی دی په دې مې چغلۍ څومره کړي دي په دې مې لمسې څومره کړي دي په دې ژبه باندې د دوو تنو جنګول ما څومره کړي دي هر انسان دې سوچ وکړي که نه بیا به هر تن ته په خپله پته ولګي چې زه په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کومه څومره زه په دې ژبه د الله ذکر کوم هر سړی دې د ځان سره حساب وکړي سار شو ماښام شو ورځ ټوله تېره شوه زما په دې ژبې باندې د الله نافرمانۍ ډېرې شوې خو د الله یاد په ډېرو شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي ته فرمایي بس ته دا خبره د ځان سره یاده کا چې ستا ژبه د همیشه د الله په ذکر باندې څه وي لمده وي لمده
د الله په ذکر باندې خپل جبه لمده ساته. او دا ذکر چې کوم انسان کوي د زړه ته به سکون وي، د زړه ته به اطمینان وي، د زړه ته به آرام وي. نو بهرحال زمونږ معاشره کې ذکر دا ډیر کم شوی دی، ډیر زیات کم شوی دی. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا ذکر دا انسان د عذاب قبر نه خلاصي. ذکر انسان د عذاب قبر نه خلاصي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی په اعمالو کې داسې یو عمل بل غوره نشته او بهتر نشته چې هغه ته د عذاب قبر نه خلاص کې سیوا د ذکر د الله نه. حدیث مبارک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی په عملونو کې چې هغه عمل چې تا د الله د عذاب نه خلاصوي، د عذاب قبر نه خلاصوي، هغه د الله ذکر دی. او عذاب قبر خو به تاسو اورېدلی وي د علماونه. الله دې موږ ټولو ته فنا راکړي. عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله مقبرې ته ورغی او په قبر به سترګې ولګېدې نو ډېر زیات په ژړل، حتی تر دې پورې چې دا اوښکې به یې په دې ږیره باندې بهېدې. نو چاته نه تپوس وکړو عثمانه د جنت ذکر کېږي د جهنم ذکر کېږي دومره نه جاړې، خو چې کله مقبرې ته راشي او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډېر جاړې. او د جهنم ذکر چې کېږي دومره نه جاړي. دا ولې؟ عثمان رضی الله تعالی عنہ وفرمایل وی دا قبر چې ده کنه دا د آخرت د پوڼو نه اولنۍ پوڼۍ ده. دا قبر کو په دې منزل کې ته کامیاب شوې خو وروسته نورو منزلونو کې به هم کامیاب شوې، خو کو د قبر په دې منزل کې ناکامه شوې وروسته بیا ناکامي او ناکامي ده، بیا خو کامیابي نشته ده. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی ما ته دا یره ده کنه چې تاسو به د خپل مړي دفن نه کوئ. کنه ما به الله تبارک وتعالی ته فرمایلی چې تاسو ته د عذاب قبر ښودلی وي، خو تاسو به خپل مړي بیا دفن نه کوئ. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دې سارو باندې عذاب قبر نشته دی، خو چېرته په دوی باندې عذاب قبر وی په دې ځناور باندې کنه تاسو به د دوی نو یو سیغ غوښه هم نه وخوړلی، په سارو بر سره غوښه نه وراغلی، خو چېرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې عذاب قبر شته دی. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی دا قبر چې دی کنه دا د خاورو یو ډیره کې مه حسابوئ، دا د خاورو یو سلې مه حسابوئ، دا خو د جنت د باغچو نه یو باغچه ده یا د جهنم د کندو نه یو بدترینه کنده ده، یو بدترینه کنده ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې نیکمل انسان په دې قبر کې کېښودی شي، نیکمل انسان ته کېښودی شي، دا قبر ورته وایي وی زما په شا زما په ملا چې څومره خلک ګرځېدل که نه په هغې ټولو کې ما ته ته خوښ وي، او ما وی چې ته به کله زما غېږې له راځې، نن زما غېږې له رالې ته ګوره زه ستا سره څومره ښه سلوک کومه. حدیث مبارک کې راځي وایي د جنت بستره ورته وغوړولی شي، د برې نه اواز وشي، د جنت جامې ورته واغوندوئ، د جنت بستره ورته خوره کوئ، او د جنت د طرف نه یو کړکۍ ورته کولاو کړئ چې دا خوشبویانې ورته راځي او دا قبر پې کولو شي. خو چې کله بدعمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وي دا قبر ورته وي، دا ځمکه ورته وي وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېده که نه په هغې ټولو کې ما ته ته ناخوښه وي، ځکه چې ده په دې ځمکه باندې چغلي کوله، قتل یې کو، غیبت یې کو، زنا یې کوله، غلا یې کوله، هر قسمه ګناه ده په دې ځمکه کوله. نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي دا ځمکه ورته خیرې کوي، ښه دې ځمکې ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي د دې انسان د ګناه د وجې نه. نو دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېدو په هغې ټولو کې ته ماته ناخوښه وې، نن ته زما غېږې ته رالې ته ګوره چې ستا سره څه چل کومه. حدیث مبارک کې راځي وایي دا ځمکه پې داسې راجوخته شي،
راتنګ پشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مبارک ګوتی په یو بل کې داسې ورکړي وې دوی چې د پخته په یو بل کې داسې ورنه نوځي لکه څنګه چې زما د ګوتی مبارک په یو بل کې ورالي چې په یو بل کې داسې نه نوځي. د اسمان نه आवाज وشي د جهنم جامع ورته واغوندوي د جهنم بستر ورته خورا کوي او د جهنم د طرف نه یو کړکی کولاو کوي چې د لودي ورته راځي د قبر ته. الله تبارک وتعالى دې پناه را نصیب کړي. بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی یو کم سل اجدهاګانی په د باندې مسلط شي یو کم سل اجدهاګانی هغه باندې مسلط شي او د تر قیامت پورې چی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دغه اجدهاګانو نه کو چرته یو اجدها دنیا تراله او دنیا کې پوکي صرف وو دا غي پوکي به دومره زهري چې په مخ د زمکه به چرته شینکې زرغون نشي. داسې خطرناک اجدهاګان او ماران دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نسپکول غواړي او لر کول غواړي نو د الله ذکر کوه د الله ذکر کوه. دا عذاب به هله سپکیږي چې کله ته څه کوې د الله ذکر کوې. الله او د ذکر یو نغده فایده دا ده که نه چې کله تا په راحت کې د الله ذکر کو که نه نو په مصیبت کې به د الله دعاګانې ډېر زر قبلې. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کوم انسان چې په راحت کې د الله ذکر کوي راحت ته پی سکون دی پی بیا هم دی الله یادوي نو کله چې په د باندې تکلیف شروع شي کنه او د الله ته فریاد شروع کی الله ته आवाज وکي الله مصیبت را باندې راغله دی وی دا پرشتي وي چې دا आवाज خو څه آشنا غونته आवाज دی دا आवाज مخکې مونږ ډېر اوریدو خو مخکې مونږ په سکون سره په آرام سره اوریدو او اخکه आवाज دی اوس پکې درد دی تکلیف دی आवाज آشنا دی مخکې مونږ دا आवाज اوریدو چې الله به یادو اوس هم هغه आवाज اورو چې الله یادوي خو مخکې پکې درد نو او اوس د یو کمزوري او د یو ضعیفه आवाज غونته کې ښکاري د یو کمزوري انسان आवाज ښکاري. نو چې معلومات وکوي او دا هغه انسان دی چې الله به ډیر یادو خو نن په تکلیف راغلی دی نن په سره راغلی تکلیف راغلی نو دا پرشتي الله ته د دې انسان سپارش شروع کی وی الله چې کله په سکون کې کله په آرام کې ته ډیر یاد کړي الله اوس په مصیبت ته تکلیف کې دی الله دا تکلیف تی نه لري کا ته دې انسان پرشتي الله ته بیا سپارش کوي. او چې کله یو انسان پر راحت کې الله نه دی یاد کړي او په دې باندې کله مصیبت راغی او د الله ته आवाज وکي نو دا پرشتي وي دا خو ډېر سناشنا غونته आवाज ده خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی چرته دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی خو اوس په چرته تکلیف ته دا आवाज اورو ناشنا आवाز دی مخکې مونږ دا نه دی اورېدلی. الله نو په سکون کې په آرام کې په اطمینان کې په خوشحالۍ کې الله یاد کا په وخت د تکلیف کې به تا الله یاد کی پرشتي به دې الله ته سپارش وکي. الله نو یو خدا نغده پیدای په دنیا کې دا چې کله ته د الله ذکر کوي الله یادوي په مصیبتونو کې به الله بیا تا یادوي ښه په مصیبتونو کې به مونږ باندې مصیبت دا دی الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي د سکون او د آرام په ټایم کې مونږ ته الله چرته یاد مونږ خو په خپلو مستۍ کې یو او په خپله نشه کې یو او بس په خپلو عیاشو کې یو خو چې چرته په کور کې الله دې نه کړي الله دې نه کړي یو غم وشي که نه نو بیا د چرته جالداره ټوپۍ ګوري په سر یې کېږدي بیا یو هفته د ټوپۍ په سر باندې ته به دا لوی اوس چرته د عمرې نه راغی ښه یو هفته بیا د ښه سم دمي خو چې هغه مصیبت او غم لږ کم شي که نه نو هغه ټوپۍ بیا ورته وکړي بیا په خپلو نشو تماشو کې شي نو بیا هغه غم موږ نشو برداشت کولی وجه دا ده چې موږ په خوشحالۍ کې الله نه دی یاد کړی نو په غم کې به الله بیا موږ څه یاد کړي الله نو یو دا چې په دنیا کې الله یادوي په وخت د راحت کې په وخت د مصیبت کې به الله تا یاد کړي یوه پیدا دا ده په دنیا کې. دویم دا دی چې د الله دا ذکر دومره زورور څیز دی دومره زورور څیز دی چې دا تا ته په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي. لکه حدیث مبارک کې راځي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره ناستو په دې دوران کې یو باندې صحابي راغی وی دا الله پاک پیغمبره په مؤمنانو کې به هم داسې یو کس وي چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلی وی نه داسې غوسه نشته دی ټول مسلمانان به جنت ته ځي ها یو مسلمان دی چې هغه به ډېر اخر ته په جهنم کې پاتې کېږي هغه به ډېر اخر ته پاتې کېږي صحابه کرامو تپوس کوي د الله پاک پیغمبر دا کوم انسان دی چې دی په جهنم کې د ټولو نه اخر ته پاتې کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمای په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا چغه به وي دا چغه به د جبرئیل علیه السلام تر غوږ شي جبرئیل علیه السلام به ووري چې د جهنم نه आवाज راځي او आवाज د الله د ذکر دی یا حنانو یا منانو دا आवाज دی الله ته आवाजونه کیږي د جهنم نه نو جبرئیل علیه السلام به د الله د عرش ته لاندې په سجده پریوسي چې په سجده پریوزي سر به په سجده پروت وي الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ارفع رأسک یا جبریل ای جبریل سر اوچت کا نو جبریل علیه السلام به سر اوچت کی چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي جبریل ولې څه ناشنا خبره وشو چې په سجده پریوته څه چل وشو جبرئیل علیه السلام ته فرمایي الله یو आवाज مې د جهنم نه واورېدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته आवाजونه کوي چې یا حنانو یا منانو الله دغه کس خو د جهنم نه وباسه کنه الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ای جبرئیل لاړ شه د جهنم چې کم داروغه دی چې دغه نوم مالک دی او مالک ته ووایه چې دغه سړی روباسه کم چې د یا حنانو یا منانو چغې وي جبرئیل علیه السلام به لاړ شي داروغه ته به ووایي د الله تبارک وتعالی حکم دی چې په جهنم کې یو تن پروت دی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه مالک په ووایي ټیک ته د جهنم چې کم داروغه دی دی به لاړ شي جهنم ته دی به په جهنم کې وګرځي خو دی به دغه کس پیدا نه کړي حالانکه حدیث مبارک کې راځي وای داروغه د جهنم چې مالک چې وای د ته به هر جهنمی داسې معلوم وي لکه څنګه مور خپل ته خپل بچي معلوم وي د مور خپل بچي خطا کیږي نه خطا کیږي د جهنم چې کم داروغه مالک ته هغه ته به هر جهنمی داسې معلوم وي خو دی په جهنم کې وګرځي دغه کس په پیدا نه کی نو دی به واپس راشي چې واپس راشي نو جبرئیل علیه السلام ته وایي جبرئیل زه خو پسې ډېر وګرځېدم خو دغه سړی ما پیدا نه کو ځکه جهنم تازه ساه اغستی دی جهنم تازه ساه اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د وسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه وسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی دومره جهنم په غوسه کې دی او دومره ګرم دی ما ته پته نه لګي چې هغه په کوم ځای کې پروت دی جبرئیل علیه السلام به واپس راشي بیا به د الله تبارک وتعالی د عرش سره خواته په سجده شي الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي چې ته خو ما لېږلی وې دې له چې کوم سړی یا حنانو یا منانو چغې وې هغه د جهنم نه روباسه راودیستو جبرئیل علیه السلام به ورته فرمایي الله ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته مې وویل خو هغه راته وی چې جهنم تازه ساه اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې هلته د ګټې او د اوسپنې او د انسان پته نه لګي نو مالک پکې پیدا نه کو الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ای جبرئیل لاړ شه او مالک ته ووایه چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی او راوی باسه الله تبارک وتعالی به ورته ځای وښیي جبرئیل علیه السلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک هغه ته به ووایي الله تبارک وتعالی فرمایي چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې او په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی راوی باسه مالک په لاړ شي د جهنم چې کومه فرشته د پاغې مقرر دا به لاړه شي دغې سړي ته به ځان ورسوي نو حدیث مبارک کې راځي دا سړی به ډېر په عجیبه حالت کې پروت وي دا خپې نه دي دا به د سر سره تړلي شوي او لاسونه به د سټ سره تړلي شوي په زنځیرانو کې او په ده باندې به ماران او لړمانان رانښتي دی به خوري
او دې به چغې سوي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو ای ډېر رحم کوونکي ذاته بیا به هم دا چغې وي نو د جهنم چې کومه فرشته داروغه مالک هغه به دا زنځیران مات کی او به یې سپړي او د جهنم نه به یې روباسي چې روباسي که نه نو جبري علیه السلام ته به یې حواله کړي چې حواله کړي جبري علیه السلام به د ځان سره روان کړي جبري علیه السلام به لاړ شي بیا به د الله د عرش سره خواته سجده ولګوي الله تبارک وتعالی به ته بیا وفرمایي جبریل سر اوچت کا جبريل عليه السلام چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي جبريلا ما چې په کم کس پسې لېږلی وي هغه دې راوست او الله دا مې دی راوستی دی دا والله دی الله تبارک وتعالی به دې انسان ته وایي ای بنده ما تا ته پیغمبران نو در لېږلي وایي الله را لېږلي دي د هغه پیغمبر سره ما کتاب نو در لېږلی الله را لېږلی دی تا ته ما نه وویل چې دا ګناهونه به نه کوي الله بالکل منع کړی دی ما بیا هم تا هغه ګناهونه کړي وو که نه الله ما بیا هم هغه ګناهونه کړي وو الله پیغمبران دې رالیږلي وو کتابونه دې رالیږلي وو د ګناهونو نه دې منع کړي وو خو الله د هغې باوجود ما ګناهونه کړي دي دی به اقرار وکړي خو بیا به هم دی وایي چې الله یقینا زه ډېر مجرم یم ما ډېر ګناهونه کړي خو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم ځکه مې چغې والې چې یا حنانو یا منانو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم الله تبارک وتعالی به وفرمایي ای فرشتو تاسو هم ګواه شئ چې د کوم زما د رحمت امید ساتلی دی په دغې رحمت سره ما دی معاف کو په دغې رحمت سره دی ما معاف کو زه دې جنت ته داخل کوي جنت ته یې بوځئ الله تبارک دا اخري جهنمي دی ښه دا به د ټول نه اخر د مسلمانانو نه په جهنم کې پاتې شوي خو دی به هم هلته د الله ذکر کوي څه به وي یا حنانو یا منانو او د دغه ذکر په برکت سره به الله د جهنم نه وباسي او جنت ته به داخل کړي الله رونو سارا پکې شته دی لخه الحمدلله سارا پکې شته دی الحمدلله اوس سره موکه ده ځکه چې دا ساوځي که نه بیا هېڅ نشته دی بیا هېڅ نشته دی اوس را سره موکه ده سارا پکې ځي ښکته بره سا ځي د الله ذکر شروع کوي د الله یاد شروع کوي چا چې د چا سره مینه هغه ډېر یادوي زمونږ د الله سره مینه د الله به نه یادو او چې ته خبر شي چې پلانکی سړی ما ډېر ډېر یادوي نو هغه دې خوښې بدې دي شي خوښې نه شي نو الله تبارک وتعالی چې ته ډېر ډېر یادوي نو د الله به خوښ شي که خوښ پی نه شي د الله به بیا ډېر خوښ شي د الله ذکر ډېر کوئ او کومه خبره چې په ژبه باندې زیاته کېږي نو دا قرارې په زړه کې نیسي قرارې په څه کې نیسي نو په دې ژبه باندې ځان له د شپې راپاسه د تهجدو په ټیم کې او ځان له په توره شپه کې په یو ګوټ کې کښېنه او الله الله وایه الله الله او داسې وایه چې د اواز دې زړه ته کوزه وه د اواز دې زړه ته کوزه وه ګوره چې دا الله دا نوم ستا په زړه کې قرارې نیسي که نه نیسي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي چېرته به چېرته ځم داسې به ډېر کم کساني چې د شپې دې جومات ته راغلی او دلته ځان له په دې ګوټ کې ناست او د الله ذکر یې شروع کړی ډېر کم به داسې که نه ډېر کم به داسې چې د شپې پاسېدلی او راغلی د هغې جومات په دې ګوټ کې ځان له ناست او الله ته په جړا شوی د الله ذکر یې شروع کړی او الله ته چغې وایي چې الله 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 دې زموږ په حال رحم وکړي یقین وکړه زموږ د معاشرې نه ذکر پاک ختم شوی دی ذکر پکې د سره څوک عبادت نه حسابوي چې دا ذکر هم یو عبادت دی ذکر شروع کړئ دا تسبیح راوالی د دین یو برکت دی ځکه چې دا در سره په لاس کې بې اختیاره به د الله ذکر کوي د دې یو برکت دی دا څه ریاکاري نه ده چې ریاکاري ده دې کې ریاکاري نشته دی دا تسبیح چې در سره یې ته به بې اختیاره داسې الله الله الحمدلله سبحان الله الله اکبر دا به وایي عادت د سړي جوړ شي بیا د الله ذکر کوي د دې ډېرې زیاتې پیدې دي په دنیا کې هم پیدې دي په آخرت کې هم پیدې دي په وخت د خوشحالۍ کې الله یاد کوي په وخت د مصیبت کې به الله مونږ یاد کوي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي داسې ښایسته بیانات اورېدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.